ورونو د حضرت یوسف علیه السلام سره حسد پیدا شو د پلار د مخې نه لرې کولو دپاره کوهي ته وغورځو چې د پلار مخه موږ طرف ته متوجه شي او دې کې قافلې والا رالل یوسف علیه السلام اوچت کو او دارونه رالل یوسف علیه السلام په باره کې وی دا زموږ غلام دی او موږ له قیمت راکړې قیمت یې واغشتو په قافلې والو باندې خرڅ او هغوی راوستو د مصر په بازار کې خرڅ کو عزیز مصر واغشتو او خپل بیبي ته وویل چې ډېر په عزت او اکرام سره دا ماشوم وساته دی به موږ له فایده راکوي یا به په زویتوب باندې ونیسو تر دې پورې یو امتحان د یوسف علیه السلام او د دې نه بعد چې کله د عزیز مصر په کور کې په ډېر ښه عزت او اکرام سره پرورش شروع شو او رالوی شو خپل د نوجوانۍ په دهلیز باندې قدم کېښودو نو بل ازمایش شروع شو هغه دا چې د عزیز مصر بیبي ښځه زلیخا یوسف علیه السلام لره خپل ځان طرف ته متوجه کول خپل ځان نه د متاثره کول او د ګناه دعوت ورکولو کوشش شروع کړه حضرت یوسف علیه السلام د هر قسمه د التفات او د توجه نه ځان بچ وساته خو بالاخر زلیخې دا طریقه کار اختیار کو چې په داسې موقع باندې ټولې دروازې د کور بندې کړي او د یوسف علیه السلام سره چې کوم د خواهش و د هغې پوره کولو دپاره قدم اوچت کو او لاس یې واچو ابتداء ورته په خبرو کې وي چې راشه هی تلک یوسف علیه السلام وی چې قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي زه پناه غواړم چې کوم مالک زما د الله تبارک وتعالى د ذات نه د ګناه نه پناه غواړم کوم آقا او مالک زما چې ډېر ښه پرورش زما کړی دی دغه سره خیانت زه څنګه وکړم بهرحال چې کله دا پوه شوه چې دی خو زما خبره نه مني نو یوسف علیه السلام ته لاس لګولو دپاره کوشش وکړو حضرت یوسف علیه السلام بهر وتو دپاره منډه کړه دروازې طرف ته په دې آیتونو مبارکو کې د واقع دغه برخه ذکر کېږي یوسف علیه السلام د ګناه هغه ماحول او موقع هغه پرېښودو او بهر طرف ته منډه کړه اگر چې دروازې د بندې کړې وي نو بیا د شاته نه لاس واچو د یوسف علیه السلام هغه قمیص وشلیدو دې کې چې دروازې ته ورسېدو نو دروازې مخې ته بهر نه راتلو عزیز مصر دی ولاړو نو چې څنګه دی ولیدو نو فورا زلیخا ګویا شوه چې د ما ته په غلط اراده باندې لاس اچو او چې څوک ستا ښځې سره غلط ارادې سره لاس ولګوي غلط کار اراده وکړي نو دغه څه سزا پکار دی دته خو ډېر دردناک سزا پکار ده یا خو دې قید کول پکار دی نو فورا په یوسف علیه السلام باندې الزام او تهمت ولګو نو یوسف علیه السلام خاموش پاتې نه شو بلکې خپل صفایي ورکړه چې د ما طرف ته چې د میلان او اراده کړې وه ما رامنډه کړه چې خپل عزت چې دی هغه بچ کړم په دې کې یو ګواهي ورکوونکي چې هغه د عزیز مصر د خاندان سره تعلق هغه ګواهي ورکړه او ګواهي په داسې انداز سره ورکړه چې په چا الزام ونه لګو چې یوسف علیه السلام په حق باندې دی یا زلیخا په حق باندې ده داسې ونه وي بلکې یو داسې دلیل ورته ووي چې په هغې باندې د یوسف علیه السلام صداقت ثابته شوه او د زلیخې هغه مکر هغه ثابته شوه نو چې کله دغه شاهد د عزیز مصر خپل کورنۍ نه و هغې وی چې دا قمیص وګورئ که شاته نشي لیدلی نو یوسف علیه السلام رښتینې ده او دا ښځه دروغجنه ده او که چېرې قمیص د مخکې نه شلیدلی دی نو بیا پوه شي چې یوسف علیه السلام په ناحقه دی او دا ښځه په حقه باندې ده نو چې کله قمیص یې وکتو نو شا نه شلیدلی نو دې وخت کې د عزیز مصر خپلې ښځې ته وویل چې دا ستاسو مکر دی او ستاسو مکر چې دی هغه ډېر لوی دی فورا یوسف علیه السلام طرف ته متوجه شو دې خبرې نه تېر شه او بیا خپلې ښځې ته وایي چې ته استغفار کوه د خپل ګناه بېشکه ته خطا کار یې نو فرمایي واستبق الباب او منډې کړې دواړو دروازې ته وقدت قمیصه وقدت او اشلول ښځې قمیصه د قمیص د یوسف علیه السلام من دبرها د رستونه والفیا او بیا موږ د دواړو سیدها خاوند د ښځې لدى الباب د دروازې سره قالت د ښځې ووي څنګه خپل خاوند یې ولیدو نو فورا ګویا شو ما جزاء څه سزا ده من د هغه چا اراده چې اراده وکړي باهلک ستا د ښځې سره سوءا د بدکار الا ان یسجن سوا د دې نه چې قید کړي شي او عذاب الیم یا عذاب ورکړي شي دردناک قال یوسف علیه السلام ووي هي راودتني دی اغلولم زه عن نفسي د خپل ځان د حفاظتنا وشهد شاهد او گواهی ورکړه شاهد یو گواه من اهلها د خاندان نه د عزیز مصر د ښځې د خاندان نه ان كان قميصه کچری وی د قمیص قد شلدلی من قبل د مخنه فصدقت نو دا خزر اشتیا ده وهو او دی یوسف علیه السلام من الكاذبین د دروغجنو نه دی وان كان قميصه او کچری وی قمیص د قد شلدلی من دبر د شانه فكذبت نو دا خزر دروغجن وی وهو من الصادقین او یوسف علیه السلام د اختیار نه وی فلما راى قميصه بیا هر کله چې وکړو دی قمیص
قد نشدل من دبر د شانه قال ویل انه بشک دا من کیدکن استاسو د خزو فریب دی ان کیدکن بشک استاسو فریب عظیم ډیر لوی دی یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا فريق دا خبره واستغفري او معافي ورته لذنبك د خپل ګناه انك بشک انت كنت من الخاطئين د خطاکارونه د یوسف علیہ السلام د ګناه د ماحول پر خودو لپاره بهر ته منډه کړه نو دی آیت مبارکه دا مسله معلومه شو چې په کوم ماحول کې په کوم ځای کې ګناه کیږي نو هغه ځای به پریدي هغه ځای نه به هجرت کې کوم دوستانو د وجه نه چې ګناه کې مبتلا کیږي هغه دوستان به پریدي او کوم غونډه او کوم ناس ته د وجه نه چې په ګناه کې مبتلا کیږي نو هغه منډه کې هغه پریدي هغه هر څومره خنه دوست وي مرګري وي تعلقدار وي رشتہ دار وي دغه د وجه نه کته د الله رب العالمین په نافرمانی کې مبتلا کیږي اگر چې هغه ستا قریبي رشتہ دار ولې نه هغه سره تعلق ختمي هغه سره ترک تعلقات کې هغه وزن لري سات نو چې څوک تا د ګناه طرف ته بلی اگر چې هغه مور پلار ولې نه نبی رسول الله ورک فرمایي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق دا الله په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت بنه کې خبر بنه مني نو چې کم ماحول د وجه نه کم رشتہ داري او دوستاني د وجه نه سړي په ګناه کې مبتلا کیږي هغه پریدي هغه زینه با تخته کې هغه زینه بزان وباس څنګه چې یوسف علیه السلام په محل کې دی او خو ناز او نعم سره خپل ژوند تیریږي لګیاله او چې څنګه د ګناه اراده وکړه د خزي یوسف علیه السلام دغه زینه منډه کړه او دویم د دې خزي مکر نه پناه غوښتل پکار دی اللهم اني اعوذ بك من فتنه النساء نبی صلی الله علیه وسلم د خزو د فتنې نه پناه غوښتل ځکه یو عالم فرمایي چې زه د دې خزو د مکر او د فتنې نه ډېر زیات یریږم په نسبت د شیطان ځکه د شیطان هغه ډېر کمزوري وي الله تبارک وتعالى فرمایي چې ان کید الشیطان کان ضعیفا بشک د شیطان مکر ډېر ضعیف معمولی سړی اعوذ بالله وي او استغفار وي ذکر وکي شیطان تخت او د خزي مکر په باره کې قران مجید وي ان کید کن عظیم دا ټول تاکیدی الفاظ الله جل شانه ذکر کړی بشک د خزي مکر هغه ډېر لوی وي نو لہذا فرمایي چې د شیطان د مکر نه دومره نه یریږم چې څومره د خزي د مکر نه یریږم ځکه دا عظیمه فتنه ده کله یو شانتي انسان گمراه کوي کله بل شانتي انسان گمراه کوي زين للناس حب الشهوات من النساء سوره ال عمران کې الله جل شانه هغه فتنه او ازمایښتونه ذکر کړي په هغه کې لومبي د خزي ذکر دي په دې خزه کې یو داسې کشش او یو داسې کمال موجود دی چې کله دا انسان حق طرف ته راکاږي د حق لپاره رهنمایي کوي نو بیا ډېر لوی نعمت دی او چې کله دا خزه بې دیني لا دیني او ګناه طرف ته خلک بوزي بیا معاشره تبا کولو کې بیا د خزه د ټول لوی کردار او چې کله دا خزه سمې نیک صالحه پاکي نو بیا ټول معاشره سمولو کې د خزه کردار وي صحابه کرامو مبارکه معاشره چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې مهنت وکړو موږ تاسو ګورو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شان شخصیت د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې لو کان بعد نبی لکان عمر کما نه بعد نبوت دروازه کولو عمر فاروق سره د دې قابل چې د نبوت تاج د پسر باندې کې خودلی شي او قران مجید کې تقریبا 24-25 آیتونه داسې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو رائے براله یو کار په باره کې د صحابه کرامو مختلف رائے براله الله رب کائنات به فرمایل چې زما محبوب پیغمبر چې عمر سره مشوره درکې دغه ومنه پدی باندې عمل وکړه د حضرت عمر فاروق رائے نه د قران کریم آیت جوړ او د عرش مولانا به نازل نو فرش باندې چې عمر فاروق رضی الله عنه کوم مشوره ورکوله د عرش مولانا به دغه تایید راتلو ځکه نبی اسلام فرمایي چې دا عمر فاروق رضی الله عنه داسې کمالات دي چې د نبوت تاج دروازه کوله نو د نبوت تاج د پسر باندې کې خودو قابل نو دومره لوی شخصیت چې ایمان وروړو د سبب څوک ګرځیدو د خور د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خور ایمان وروړو او بیا د قران کریم تلاوت کو مشهور واقعیا د موږ تاسو بار بار او حضرت عمر رضی الله عنه چوکته په خور باندې تشدد شروع کړ ټول بدن له لها شو اخر کې وته چې عمر کته د خطاب زوی نو د خطاب لوري ما چې کوم وینه ست په وجود کې هغه وینه زما په وجود کې هم دي زما د بدن ټوکړي ټوکړي کا او ځ خپل ایمان او عقیده او قران نه پریدم حضرت عمر فاروق په شان دي عظیم شخصیت دغه متاثر شو او ایمان یې ورو نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ایمان سبب هم خور وګرځیدا نو چې کله دغه زنانو باندې مهنت وشي د دې صحیح تربیت وشي او دا دین طرف ته مایل کړی شي نو په ټوله معاشره کې د دین خورولو کې د بنیادی کردار ځکه چې کوم نوجوان نسل معاشره کې رالوي کې دغه وړومبي مدرسه وړومبي تعلیم تربیتګاه دا د مور او زنانه غيږي او کچره دی غلط تربیت ولا ورکی نو ټوله معاشره په دې سره تباہ کیږي نو د دې خزو مکر نه پناه غختل او دغه نه ځان بچ کول دا د یوسف علیه السلام د واقعینه معلومیږي او دویم دا د خپل وس مطابق موږ تاسو دې مکلف یو چې د الله په دین باندې عمل کوو نو چې کله یو بنده د خپل وس مطابق د الله په دین عمل شروع کړي نو الله تبارک وتعالى بیا د مدد لاري کولاوي قران مجید کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم خلک چې الله جل شانه فرمایي ما طرف ته راځي زه خپل لاري کولاوم یوسف علیه السلام ور روان شو دروازې بند دي تنهایی دا خلوت دي خو بس د الله جل شانه په باور باندې دې ځن روان شو الته کې ورته لاري کولو شو الله تبارک وتعالى د هر قسمه د الزام نه بچ وساتلو او د مصر بادشاہت باندې کېنولو د دنیا او د آخرت عزتونه او تنصیب نو د خپل وس مطابق په دین باندې عمل کوشش وکړ یوسف علیه السلام وس دومره کېدو چې دروازې پورې تللې هغه یو کړه دروازه مخې ته کولو شو الته عزیز مصر ولاړو الله تبارک وتعالى انتظام فرمایي نو د هر بنده د خپل وس مطابق
د پدین باندې د عمل کولو کوشش مکلف دی او کوشش وکړي. او بل دا چې کله یو کس باندې الزام او تهمت ولګي نو خاموش بنه پاتې کی. اول خو د الزام او د تهمت د زینه بزان ساتي، داسې کارونو نه داسې حرکات او سکنات نه بزان بچ کی چې په کم ځای باندې انسان باندې الزام لګي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل بیبي سره په شپه کې سکار په سلسله کې روان دي. یو صحابي وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل بیبي او طرف ته ودرو بیرالي را تشریف وروړو او تو فرمایي چې دا زما فلانکی بیبي ده او موږ فلانکی ځای ته روان یو. هغه صحابي عرض یا رسول الله ما تاسو باندې بدګماني نه کړې. نبی رسول الله مبارک فرمایي چې اتقي عن مواضع التهم، د تهمت او د الزام د زینه به هم ځان بچ کی. داسې کار او داسې حرکت چې هغه باندې ستا په عزت باندې ستا په مقام باندې ستا په شخصیت باندې الزام لګي نو هغه نه بزان بچ کی. داسې حرکت باندې کې چې هغه سره ستا عزت مجروح کی. ځکه د دنیا مال او دولت ارس پیدا کی خو عزت دوباره نه پیدا کی. نو د تهمت او د الزام او د غلط زینه د غلطو مرګرو نه د غلط صحبت نه او د غلطو خلکو سره تعلق ساتل نه بزان بچ ساتي. ځکه یو سړی د عطر په دکان کې ټول ورځ کینی او مازیګر ته روزي نو بدن نه خوشبوزي اگر چې د عطر لګولې نه اثر ور باندې کی. دا مثلا یو سړی په ډیران باندې ټول ورځ کینی اگر چې ظاهري بدن پلیت نشي کپڑے پلیت نشي او بدبوئی به بدن نشي. ځکه د هر صحبت او د هر ناس کې اثر کی. نو همیشه د لپاره نیکو خلکو سره تعلق، پاکو خلکو سره تعلق، عزتمن او درانه خلکو سره ناس ولاړه د دنیا او د آخرت دوه کامیابی ذریعہ جوړي. نو لہذا کله انسان باندې اول خو د الزام او د تهمت د زین ځان بچ کول پکار دي. قبل الفرض والمحال الزام ولګي نو خاموش بنه پاتې کی. خپل صفای به ورکه وضاحت به ورکه. څنګه یوسف علیه السلام د دې وضاحت ورکړه. ترجمه ته ګورئ. واستبق الباب او دوانو منډ کړي دروازې ته وقدت قميصه او خذ وشلول د قميصه من دبر درسنا والفيا او بیا من د دې دوانو سيدها خوند دي خذ لدل باب دروازې سره. قالت وی دي خذ ما جزاء سزا د من اراد هغه چا چې اراده وکړي به اهلک استا خذ سره سوء د بدکار الا ان يسجن سوا د دینه چې قید کړی شي او عذاب الیم یا عذاب ورکړي شي دردناک. قال یوسف علیه السلام وی هي راودتنی دی اغلولم ز عن نفسي د خپل ځان وشهد د خپل ځان د حفاظتنا وشهد شاهد او گواهی ورکړی یو گواه من اهلها د خاندان د دې خزي ان کان قميصه کچری وی د قميصه قد من دبر شلدلی د مخینه فصدقت نو دا خبر رښتینی ده وهو من الكاذبين او دیب د دروغجنو نبی وان كان قميصه او کچری وی د قميصه قد شلدلی من دبر دشانه فكذبت نو دا خزب دروغجنوی وهو من الصادقين او دا دیب د رښتینو نه. فلما راى قميصه بیا هر کله چې وکړو د اولید د قميصه قد شلدلی من دبر دشانه قال نو وی انه من كيدكن بشک دا تاسو د خزو فریب دی. ان كيدكن بشک تاسو فریب عظیم ډیر لوی دی. یوسف علیه السلام اعرض عن هذا ترک دا خبره واستغفري لذنبك او معافی وغواړه ته د خپل ګناه انك بشک انك كنت بشک امتي من الخاطئين د خطاکارونه. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه.